که زه خوښ هم زما خبرې به یم خوښې. نو قرآن شریف د چا خبرې دي؟ د الله. جواب را کوي؟ شوق سره ووایې. نو د الله سره چې د چا مینه د هغه خبرو سره به مینه ساتي، او چې خدای سره د چا مینه نی د خدای په خبرو څه کوي. او الله سره چې د مینه وساتله بس کامیابې. دې کې دویمه خبره نشته. دویمه خبره چې د رب العالمین سره د محبت او مینه وساتله. د الله ذات خدا هر څه موږ له خدای را کړي دي که نه. زموږ ژوند چا را کړی دی؟ شوق سره. مرګ د چا لاس کې دی؟ روغ صحت چا را کړی دی؟ بیماری د چا لاس کې ده؟ بچی د چا لاس کې دی؟ عزت چا سره دی؟ مرګ چا سره دی؟ جنت چا سره دی؟ دوزخ چا سره دی؟ هغه ذات. او په موږ یې څونه احسان رونو کړی. قسم دې زموږ د ایمان د خدای پاک فضل او د خدای کرم. قرآن شریف کې الله وایي زه د ځانه نه ویم. یمنون علیک ان اسلمو. دا خلق پتا د خپل اسلام احسان راړی. زه مسلمان یم، اسلام د عمل نوم دی. او روجي نیسم او زه منځونه کوم او صدقې ورکوم. قل ورته ووایه لا تمنو علی اسلامکم. زه په ما د خپل اسلام پرځونې مه راړوئ، په ما احسان مه راړوئ. بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان. الله وی زما احسان قبول کې چې د دنیا غسره او سپین کافر مې پرېښودل او د ایمان رڼا مې ستا په سینه کې راواچونه. ټول وایي الحمدلله. شوق سره وایي الحمدلله. نور شوق سره وایي الحمدلله. دا د خدای فضل شو که نه. که مونږ یې روس کې پیدا کړي یا په چین کې، مونږ به خدای نه من. که مونږ په امریکا برطانیه کې پیدا وي، مونږ به عیسی علیه السلام ته د خدای زوی وي. که مونږ جاپان کې پیدا وي، گوتم بدھ ته هم سجدې کول. که هندوستان کې د هندو په کور کې پیدا وي، بوتانو ته هم رام رام کول. نو ملک د مسلمانانو الحمدلله. پلار مسلمان، مور مسلمانه، د هغې نه خدای پیدا کړو. دا خو د خدای فضل او د خدای کرم. نو موږ سره چې الله دا کم لوی احسان کړی چې ایمان یې را نصیب کړی، قسم دې کړه دې شکریه موږ ادا کړی شو. نو دې خدای سره مینه به کوو. او د مسلمان خاصیت دا دی والذین آمنوا اشد حبا لله. د مسلمان مینه به د خدای سره ډېره زیاته. هلکه شته مینه د چا ده؟ رښتیا ووایه، موبایل سره ډېره مینه ده که خدای سره؟ های 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 خدای خیر. دا ټیک ده که کمی خو بیا به سړی ګډوډي. خو ګورې موبایل هم ډېر زبردست شی دی. پخوا چې به خلک د غټو هوټلو ته لاړل، نو هلته به یې وی بانک پکې انتظام شته، جانماز شته که نشته، غسل خانه شته، جومات نږدې دی که لرې دی، دا تپوس به یې کوو. غسل خانه کې لوټه استنجا انتظام شته که نشته. اوس چې غټ هوټل ته لاړ شي، وای فای شته که نشته. پیژنې که نه پیژنې؟ غږ څوک نه کوي. نیټ پکې کار کوي که نه کوي؟ ټوله ورځ هلکان جینکې په موبایل یو بل سره خبرې کوي. هلک او جینۍ پیکجونه یې چولي په 4-5 روپۍ د ګنټې دی. زما په خیال یو ګنټه یو سره او بل سره. په دې لار اکثر مونږ روان یو، په لار اکثر مونږ روان یو، په موټر سایکل هلک ناست دی، غوږ کې غشیدونه اچولي، داسې کېږي او خاندي. زم دوست چا سره لینډ سیده کړی دی، خوشحاله دی. هلک ناست دی هلته مقبره کې ډډیوالي او په سر یې څادر اچولی. په لاره چې شیخ صاحب ځي او یې لکه دا هلک خو ډېر نیک شوی دی، ښه پیر صاحب نه وظیفه اخیستې ده، جوړغه پخی ما کې موبایل کې لګیا. جینۍ کور کې په مصله ناستی، په مصله او په سر یې څادر اچولی او مور یې وایي لور به مراقبه ده. مې ته څه خبره چې چا سره مراقبه ده؟ قسم دې دې موبایل ډېر د ایو د عزت کورنۍ غر کې او تباه کړې.
ډېر د آیا د خلکو جنکې د موبایل د لاسه هلکانو سره لاړه او ډېر هلکان د موبایل د لاسه مړه شو تا ګوره لکه پلانکي ځای کې هلک مړ پروت دی پته یې نه لګي او ښځه پلانکي ځای کې مړه وارثان یې نه دي معلوم دا ټول د موبایل برکات دی ټوله ورځ زموږ مولیان هم په دې غم اختري خفه کېږي ما خو چې درس ختم کړي نو دا بلا راوباسي او کشه یکشو کشن هر وخت دا لوبه کوي په لاس باندې شی وایي او دفتر کې به تا سر ته ولاړې فیل به د لاس کې ما موبایل دیستی ډاکټر صاحب ته به ولاړې چې دی به ما ته دارو لیکي هغه به موبایل کې لګیا د سړک ټریفک به په پولیس خدای چې دی کې څه جنت دی زما په خیال د جنت فردوس ټیکټ جوړ په دې کې دی ټول خلک په غم اخته دی تصویرونه ګناه د غوږ ګناه په خلک کوي د سترګې ګناه په خلک کوي نو مو خدای قرآن به ته څه ووایي خبرې به لږې پاکې که خفه کېږو منه چې کله بانګ ووایي او تا ته یو ملګری رنګ وکړي رنګ نو ته د بانګ جواب ورکړې که موبایل راوباسي موبایل راوباسي هلو هغې کې بانګ هلکه نېکبخته خدای درته اواز کوي الله اکبر درته ویلې کېږي نو خدای دې پرېښود او موبایل خبرې کې هلته اقامت شروع شي الله اکبر الله اکبر الله اکبر دلته د رنګ راشي دې د جومات ګوټ ته حشا والا خبرې زر کوه رکات رانه ګورې لاړه وای خدای پاک اقامت قیمتي دی که موبایل قیمتي دی زموږ مولانا رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه یو ځل یو جلسې لته نو خلق پر راغون شو په خیر او ستړی مشه او په خیر علی دا زمونږ خفه کېږئ ما موږ هم دې غرق کړو دا په خیر علی او ستړی مشي اوس هم یو زینب د بل په موټر کې چا کېنولم نو بل خو یې بوتلم سم دا او د عوام ګزاره کوي زمونږ د خپل مولیان طالبان ته به یې په سترګو یې څوک نه دي لیده را کوټه به شي تاسو دې کوهاټ کې ډېره موده مخکې داسې ما نه ځای یېرېږي هلته یو ځای کې جلسه وه د دې ډېره موده وشله 12 کاله مخکې د خلکو مینه وه د کوهاټ خلکو علماو سره ډېره زیاته مینه لږه نه نو خلک ما سره په راترغاړه وتو شو نو زما هم ځواني وه مې زه به راشه ورترغاړه وځه خو ښې ستړی کړم د لادو بادو خولې رانه وویستې مینه یې د خلکو نو چې بیا مې تقریر وکړو او بیا روانېدم دې ملګرو بیا مټې ونغښتې مې خدایه که دې ځل ووالې که نه یقین نه دی که کور ته روغ ورسې داسې غټ سټیج و چې مخامخ مو ته ډاګې باباجي مولانا حمدالله جان صاحب نه ډاګې هغه ګاډي کې راغی بس ما ولیده مې خدای مو بخه باباجي له لار ورکې بس چې دا خلک ټول په هغه شو زه ترې غلی ووتم دې لاچۍ کې مې بیان و لاچۍ ته لاړم بیا پېښور زرګرآباد کې څه موده پس زما بیان و هم پکې و ما ته ویې لکه وی هغه اواز تا وکوي ما ته خلکو چې دا وي ستا اواز مې په مې اوجي وی خود په خلکو غرق او تباه کړ خلکو وی ګورې بیمار دی او ستړی دی او کمزور وی څوک صبرېدل کم دی په ډېر تکلیف سټیج ته ورسېدم وی بیا ما نه خبر ما وی چې په ما هغوی خپل وس کړی و او مې واپسې کې بیا زه مګلم ته مې ور مخکې کړی چې تا سره به ګزاره وکړي نو ما ته ما نه بیا خبر شوې نه وی چې تقریر مې خلاص که د خلکو مینه محبت چغې والې چې ګورې بوډا دی کمزور څوک نه صبرېدل وی اخر کې کټ کې کېنولم او کټ یې په دیوال بل خوا واړو دې ته مینه وایي دا زموږ مولیان طالبان ګورې دا شی ډېر کوي زما شیخ و زما استاد مفتی فرید صاحب رحمت الله علیه نو هغه یو ځل خبره کوله وی یو ځای ته تللی وم خلک را ترغاړه او مې ستړی کړم وی 2 کسه شاته ولاړو وی ما واورېدل وی هغه یو بل ته وی چې بیا پې نه ورځو بیا چې بیا را باندې مراوي زما وروڼو دا لږ خیال ساتئ په دې امورو کې ښه احتیاط ساتئ زه خو خوشحالېږم قسم دی ما ته خو چې طالب را ترغاړه ونی نو زما له طالب سینه ډېر خوند راکوي چې طالب لاس هم راکوي ما یې موږ څه شي یو دا طالبان خو ګلالیان دوی ته خو فرشتې وزرې غواړئ او د عام دوستان او وروڼه چې موږ له ملاقات له راځي نو موږ څه شی یو دا خو د پړه کې خدای واچي چې راشه ملاقات وکړه لاس ورکړه موږ له ډېر لوی فخر دی فخر
خو بعضې وخت کې تلواري د انسان نو مولانا رشید احمد ګنګوهي رحمت الله علیه یو ځای ته ته دغسې جلسه وه په خیر او ستړي مشي ورته رغاړوتېدل خلک نو دې ته خبره ورسېدله چې رکات د غریب نه لاړ یو رکات ته لاړ په ستړه مشو د برکت نه نو چې مونځ یې خلاص که نو جړلې چا ورته وی صاحب خوږ شوې څه وی نه خوږ شوې نه یم وی ولې جاړې وی 15 کاله پس رانه تکبیر تحریمه لاړ 35 سال پس خلک څومره تکبیر تحریمه احترام کوي او موږ څه چل کوو موبایل شروع شو رنګ راغی مونږ هلته غلې لاړ شو هلکه چا به ګورې رکات را نه ځي په رکات د تکبیر ولاده له کمبخته لا د خدای د نوم به مونږ احترام او قدر به کوو قسم دی چې د خدای د نوم قدر دی وکړو الله به دنیا آخر کې خیر درکړي زه به یو مثال درکړم د هارون الرشید ښځه وه زبیده څومره نیکه بیبي وه چې څومره د هغې محل او محل نو هغې په هغه محل کې دا شرط لګولی و چې دې کې به هغه انسان ډیوټي کوي چې د قرآن حافظ وي چپړاسي به هم د قرآن حافظ وي جارو چې څوک وایي خاکروب دی به هم د قرآن حافظ وي بشتي چې څوک بوټو توبه چې دا به هم د قرآن حافظ وي سیکرټري او ډایرکټر به هم د قرآن حافظ وي څوکیدار پولیس والا به هم د قرآن حافظان وي محل کې دا شرط لګولو میرټ داو چې د قرآن حافظ وي دا ولې چې د ما محل کې هر وخت د قرآن شریف تلاوت کېږي دومره نیک او چې حج له بتل نو ځان سره به خیراتي غریبانان بوتل او د مکې مکرمې ته یو نیر روستې و په هغه وخت کې نهر زبیده غریبانانو سره امداد او ډېره پاکه بیبي وه نو چې مړه شوه چا خوب کې ولیده وی الله د سره څو کړل نو چې الله ته مخامخ شم نو وی ما ته الله وی زبیدې تا خو ډېرې نیکۍ کړي دي په خلکو د جونم کړي دي هر څه دي کړي صدقې دې هم کړي خو دې کې ستا څه کمال دی دا خو زما به فضل و ستا په دې کې څه دي دا خو ما ښکلې پیدا کړې خشته رنګ مې دله درکړه او د هارون الرشید د تره لور مې هم جوړه کړې امې در باندې مین که نو د هغه نکاله مې بوتلې نو مال مې درکه دا هر څه دې وکړل که ته ما یو غریب کور کې پیدا کړی وې او د رنګ نه توره وي چا نه قبلولي تا څه کولی شي که ما په سترګو ړنده پیدا کړی وې تا به خیرات کړی په لاس و خپو مې شله پیدا کړی تا به څه کړي دا خو زما فضل دی ستا په دې کې څه دي زمارونو ګورې د حقیقت دی وی مې چې زبیدې غرقه شوې وی الله وی چې یو عمل دې کړی دی او په هغې دې بخم اسه عمل دی وی یو ځل دې روټۍ خوړه پلیټ کې ترکاري پرته ده نو دې کې د ماښام بانګ ووې او ستا په سر لوپټه نه وه نو تان وړی راوچته کړې وه دې خولې ته خو چې بانګ یې ووې نو تا زر نوړی واپس پلیټ کې کېښوده زر او په سر دې لوپټه برابر کړه سر دې پټ که زما د نوم د بانګ احترام دې وکړه نو نوړی دې واپس خوله کې واچوله زما د نوم دغه احترام دې کړی دی په دې مې وبخلې زه جنت ته د خدای د نوم احترام به کې زما خبر اصلاحي وي خفه کېږي معنا چې کله هم بانګ وي په موبایل به خبرې بندې اقامت شروع شي موبایل دې بند کا ختم دوست نه خدای ښه دی که نه په دوست څه کوم که ما ته پلار ټلیفونو کې او کرور ټلیفونو کې او دلته بانګ وي نو د بانګ جواب خدای خوشحالول پکار دی پلار ورور به خپل کار کوي الله خوشحاله که مونږ ټوله ورځ په موبایل په زول خبرې مونږ ته ماته یو ځل یو هلک ټلیفون وکړو چې مسله خلاصه شوه مې لکه مسله نه وي بند نه کې ما پیکج اچولی دی نو یې دله کلې ورکړه مې زه دونه اوسګار یم وي نه که نه جي مه بندوه مې بچې دا خو چې ماسخوتن کټ کې سملم نو بیا وکړه زه به درس کوم سبق ویم که ستا پیکج ته به زه ناست او ډېر خلک سینګې ښیمه ښه نو سینګې ښیمه ښه نو بیا سینګې بیا هم ښیم ها دا ستا نمبر مې ډېر په مشکله پیدا که ښه نو ښې که نه ښیمه که ښه نور ښې نور هم ښیم طالبان سینګري طالبان هم ښه لکه ګوره خیر الکلام ما قل لږې خبرې مختصر درته ادب ښیم او ګناه به پې نه کې
یو ځل حضرت عبدالله ابن عمر په لاره روانو، نافع شاګرد دی هغه وایي وی یو ځای کې وادو ډنګه ډونګه وه پکې. عبدالله ابن عمر چې واورېدل په غوږونو کې ګوتې ومنډلې، چې سمن دی لاړ غوږونو نه یې ګوتې وویستې، بیا ډنګ ډنګ راتلل، بیا پکې ګوتې ومنډل. چې سمن دی لاړ بیا ډنګ ډنګ راته، بیا پکې ګوتې ومنډلې. چې څه لرې لاړ او ډنګ ډنګ نه راته نو ګوتې وویستې. نافع شاګرد وي ما ورته چې حضرت دا دې څه چلو؟ وی قسم دې که د دواړو جهانو مبارک سردار مې دغسې نه وي لیدلی دا چل به مې نو کړ. دقسې ډنګه ډونګه و نو هغې به غوږ کې ګوتې ومنډل. حضور پاک تر هغې پورې به یې ګوتې منډلې وي چې تر څو به ډنګ ډونګ نو ختم شوی، نو هغې به د ګند اورېدو دپاره غوږ بنداو چې واونرم، او ته د اورېدو دپاره پکې هغه شیدونه ورکوې چې ښې واورمه. نن به ما سره یو عهد کوې، ګورې زه ډېر لرې ځای نه راغلی او ډېر ستړی مې، ما ته زه دې ورځو کې ګرځېدل ډېر ګران دی. خو دا مفتي صاحب دامت برکاتو هم په ما ډېر ګران دی، هغوی زما دوستان دی. ما ښه موبایل به غلط نه استعمالو، ښه ټول انشاءالله ووایه. د غوږ ګناه، د سترګې ګناه، د زړه ګناه دا په موبایل نه کوو، وایه انشاءالله. دا کشر کل او ښه به استعمالوئ. په موبایل نن سبا خلک لګیا دي علماو پسې بدې ردې وایي، دا مولا داسې دی او دا عالم داسې دی، څوک پټکي پسې، څوک ګیرې پسې، څوک عالم پسې، څوک مدرسه پسې، څوک پیغمبر مبارک پسې لګیای، څوک حدیثو پسې لګیای. دا خو دجالي فتنه ده، د دې رد به کوې په موبایل نه ګورې. چې تا یو سړي یو غلط پوسټ په موبایل وچلو، د دین خلاف، د مدرسې خلاف، د ګیرې، او تی بل ته ولېږې، رښتیا ووایه ته په دې ګناه کې شریک شوې که نه شوې؟ دا به نه شیر کې. بعضې خلک وایي دا شیر کې چې د خلکو له دې سړي نه نفرت پیدا شي، دی ملګری دی. دا شیر که بېدیني خوره کم، ګناه خوره کم، کله چې د بېدینۍ شی مخې له راغی نو هغه چل ورسره کوی چې هغه ډیلیټ کېږي، ختمېږي. پام کوئ، د هغې رد پې کوئ په موبایل باندې، د هغې مقابله وکړئ په موبایل. د علماو بیانونه پې واورئ، تقریرونه پې واورئ، درسونه پې واورئ د قرآن شریف او د حدیثو. غلط به نه استعمالوئ. کوو به انشاءالله کر ښځو سره موبایل وایي خدایا نن سبا د ښځو دومره دومره غټې غټې موبایل یې ښځو سره وایي خرې ته ګوره او په سارا شپې ته ګوره. ته په موبایل څه کې بلا شیشه کې؟ اوس دا لکي سړی وي نو مزدوري به کوي، ډیوټي به کوي، دکان ته به ځي، نو چا سره پې خبرې وکړي، نو ته پې څه کې کور کښېنه بالښت ته ډډه ووهه که نه. ښځه خلکو سره خبرې کوي او غټې موبایل، ته په غټ موبایل څه کې؟ دا رحم به نه کوئ په لوڼو ګورې. تاسو خو پاک خلک یې، شکر الحمدلله. ما ته د کوټ خلک معلوم دي، ډېر ښه خلک او دینداره خلک، شکر الحمدلله. وګورئ زنانه او له جینکو له به غټ موبایل نه راوړئ. که درته وایي چې راوړه او خپه خپه پې نه شي، دا رحم به پې نه کوې. نه، زنانه به څه کوي؟ سړو سره چې بیا موبایل ولا کور وساته، هم کوله وساته چې پټ پناه پکې نه پټې نه، که ته پې رابطه کې یا بل څوک. او که زنانه هم پوهې کې، که سړي خبرې ورسره وکړي، ګورې فقه شامل لیکلي دي. ښځې د ضرورت خبرې کولی شي سړو سره، خو ګورې نرمې خبرې به نه کوي، په جذبه کې به کوي. ټیلیفون چا وکړه او ښځې اوچت کړه او ورته وایي چې پلانکې کور کې شته، نو دا به داسې ټیټ جواب کوي، نه نشته، داسې بدماشۍ واز. بیا وایي کله به راځي؟ زه څه خبرې یاره چې دا دوه ټکي وي، که د بیا درېیم ځل ټیلیفون هم وکړه او خدایا شی خو خطرناک دی. او چا ټیلیفون وکړي او د وایي پلانکې کور شته، او دا ورته وخاندي هسې بل شان، څوک یې رورې؟ کله به راځي؟ رورې ته څوک یې؟ رابه شي دا غړو کې کخ کخ راشي. دا د ګورې حقیقت وایم، فقهاو لیکلي دي ښځه به سړو سره داسې بدماشۍ خبرې کوي. بدماشۍ نه مراد ټیټ اواز،
دا نرمې خبرې پستې به نه کوي خوله به نه چینګئ بیا خو فیطمع الذین فی قلوبهم مرض بیا خو د هغه له کې شی سبا بیا وکړي بله ورځ بیا وکړي دروازه ووایي پلانکې کور دی نشته دا وایه بس مونږ ته بس خدای شته که دریم ټکي مو واوري که دریم ځل وایي چې په سپیاکه مې ونه لي او چې پلانکې کور دی رورې څوک یې دا کله به راځي کټ به د تره وباسم راځه را دننه بدله یم خوان ورکه مامي مې څنګه ده ترور مې څنګه ده واړه څنګه دي ګپ شپ شروع شه ګناه ده د شاه جهان بادشاه ښځه و نور جهان جهانګیر و که د شاه جهان و مغلیه کې نو دی وینځه و وینځه کور کې به وړېده راوړېده دا وینځې په کور کې پخوا به ګرځېدې ډوډۍ چای به یې راوړل او ځای به یې جارو کو په کور کې او ده به لیدله هېڅ پروی نه وه هېڅ پروی نه وه په کور کې به وړېده راوړېده او لیده به یو ځل دی بار ته یو ځل بار ته نو ورسره دوه کمترې وې قیمتي نو دی نور جهان له دې وینځې له یې ورکړې دا ونیسه زه راځم نو هغې یو کمتر یو لاس کې نو بل اخو قیمتي لکونو روپو کمترې د بادشاه نو چې بادشاه راغی نو د دې غریبه نه یوه کمتره تښتېدلې وه خلاصه شوې وه ویې راوړه کمترې نو یوه یې ورکړه ویه بله څه شوه وی والوته نو بادشاه ورته قار شو چې څنګه والوته دا قیمتي کمتره وه وی څنګه والوته نو هغې ورته هغه بل هم پرېښوده وي داسې والوته هغې روښیاره وه هغې چې بله پرېښوده که نه داسې مسکی شوه ورسره او دا سر یې هم داسې ورته تو کو او دا خېټه وجود یې هم داسې تو کو یو مخصوص غوندې انداز یې جوړ کو هغه انداز او هغه مسکو خبرو ته چې بادشاه وکتل وای خدای دې بیخ د کمترې وباسي ستا نښه کمتره بله کم بس نکاح پې وتړله ښځه یې کړه نکاح پې وتړله رسول الله مبارک فرمایي ښځه چې باروزي د کور نه نو د جاهلیت په طور بتلل نه کوي داسې طریقه به نه کوي چې سړي ځان ته رامایل کړي او سړي ورته وګوري دقسې په موبایل به ښځې خبرې کوي ټیټ خبرې به کوي ضرورت نشته د ښځو موبایل استعمالول نو موبایل به د ګناه دپاره نه نور کله چې به جومات کې لمونځ شو خلک به راوګرځېدل نو د قرآن شریف تلاوت به یې شروع کړه مازدیګر به لمونځ شو د قرآن شریف تلاوت به شروع شو ماسخوتن به لمونځ شو یا ماښام خلکو به قرآن شریف راواغی چا به تسبیح راوستې ذکر به کو اوس چې لمونځ شي نو چې جیب ته ګوتې ومنډې نو په دا مردارې ولګي نو راوې بس ملا صاحب هم په مصله لګیا دی مقتدیم لګیا او بوډا بابا هم ستنې ته ډډه ووایي هغه هم راوبه هغوی په چل هم نه پوهېږي خو اړه یې راړی یې ښه به استعماله او غلط به نه استعماله موبایل په ځای الله له توجه ورکې قرآن له توجه ورکې دین له توجه ورکې علماو سره کښېنئ بچو نه عالمان جوړ کړئ قاریان ته جوړ کړئ حفظ وکړئ په بچو نو دا خلک وایي یاره جي که حفظ مې پې وکړه او قاري صاحب مې که ډوډۍ به د کم ځای نه او که انجینیر جوړ کم نو ډوډۍ ډاکټر جوړ کم افسر جوړ کم غټه تنخواه بالي ډوډۍ به نو که حافظ او ملا مې جوړ کړه ډوډۍ به د کم ځای نه آه خدایا ډوډۍ د چا لاس کې ده تاسو شاو سره ووایئ زمونږ د استاد څومره تنخواه په مدرسه کې غټه تنخواه د غټ استاد دغه 10,000 9,000 روپۍ او د قاریانو حافظانو تنخواه څونه ده چې جماعت کې قاری حافظ دی د هغې تنخواه 3,000 4,000 د حافظانو استادانو تنخواه 3,000 5,000 دا غټه تنخواه ده نو ما یو سړي وي دا د میاشتې مې دا د ورځې د میاشتې نن ولې د کال څه د ورځې څه وی په دې 5-6,000 د دې استاد جي ګزاره کېږي مې قسم په خدای عمرې پکې خدای پې کوي حجونو له پکې ځي د خدای په فضل قرضدار نه دی او تا په 10,000 او 40,000 تنخواه لیدل ترې توره پټۍ تړې اړتال تنخواه کمه ده روزي له چا لاس کې ده چوک سره ووایې نو بچي علم روزي به خدای ورکوي مونږ له قسم د خدای دونه ډوډۍ راکړه چې حیران به شي
ډوډۍ خو د نه ټوله مونږ خلاصه کړه تاسو څوک خوړی تش لاوان خوینده کچالان ټول تاسو خلاص یو سړي پې زور کو چې کلب شو د بل خولې ته یې ټوپ ووه تور باټینګان دا مخ شکل ته وګوره تک تور دغه باټینګان دا تاسو خوا ګډان مونږ خوړل چیلي مونږ خوړل چرګانو بنیاد مونږ وویست روزي خو د خدای لاس کې یو دی وخورو وایي مازدیګر به بیا خورئ ماسخوتن بل دی ډوډۍ ده بیا به خورئ روزي د چا لاس کې ده چوک سره ووایې ما ته یو ځل ډاکټر وي دا ګولۍ په ناره خورې مې ناره څه ته وایي وی ته ناره نه پېژنې مې احترا ته ووایه که نه وی چې سړی وږي مې مونږ وږي نه یو مونږ خدای په مړه روز پیدا کړي مونږ هر وخت الحمدلله ماړه یو ناره څه ته وایي اکثر زمونږ دا مولیان چې ناجوړي دا د خېټې د لاس زه ورته اکثر وایم ګورې چې ډاکټر له لاړ شي هغه سټیسکوپ راولي کله په سینې ږدي کله په خېټه کله یو ځای یاره استاد چې ټیک ټاک یې څه بیماري خو دکې نشته مې سم ورته ووایه چې شی مې ډېر خوړلی دی ډاکټر دې په هغه مخته کړی ملیان صاحبان ټول اوس په کټ کې ناست دي او په کرسۍ ناست دي او په درس کې ناست دي ګرځېدلي نه او خوراکونه مې بې شمېره میلاویږي رزق د خدای لاس کې دی وما من دابة فی الارض الا علی الله رزقه او یورپ څه وایي وایي بچے دو ہی اچھے بچے دو بچی راوړه ژوند د سال دا چې ډېر چې ډوډۍ به څوک ورکوي خبیثه ډوډۍ د خدای لاس کې ده پخوا چې به د میلمه راغی چرګوټې به میلاوېده د مشرانو نه تپوس وکړي په کورونو کې به خلک ګرځېدل چرګوټې خرڅوې چرګوټې نشته چېته به یې را پیدا که اوس چې خدای مخلوق ډېر که چرګوټي په دا کوڅو کې ورپسې ګرځي دوه چرګان په 500 روپۍ میان به کم دی اوس چې مخلوق ډېر شو په کوڅو کې میان ګرځي هر موسم کې درته سبزي او میوه ملاویږي اوس رښتیا ووایه روزي رسان څوک دی بچے دو ہی اچھے نا زه پکې داسې وایم زیم عالم بچے جتنے زیادہ اتنے اچھے حافظ بچے اور عالم بچے جتنے زیادہ اتنے اچھے زه خپلو طالبانو ته یم چې ګورې په منصوبه بندۍ عمل ونه کړي ښه ډېر بچي راوړی سم کار ورته ووایې پام کوئ جرنده وانه چوئ چې ستاسو څومره بچي پیدا شي خدای به حافظان جوړوي عالمان به جوړوي حافظان ډېر کې عالمان ډېر کې نو علماو سره مینه به ساتئ محبت به ساتئ ساتو به که نه قدر به کوو د عالمانو او بچو نه به عالمان جوړو حافظان به جوړو قسم دی مدرسو سره مینه وکړئ محبت وکړئ خدای به دنیا کې هم خیر درکوي او په آخرت کې به هم الله خیر درکوي قرآن شریف کی چدا ما کما یتلو اللہ تعالیٰ فرمائے ثم اورثنا الكتاب الذین اصطفینا من عبادنا وی ما دا قرآن شریف ورک چالا دریو ډالو لمه ورکړی دی یو عالم دی د قرآن د معنا او د ترجمه خدمت کوي د تفسیر د علوم یو حافظ دی دا قرآن شریف دا نقل خدمت کې یو ته خیبل ته خی او دریم قاری دی دا قرآن شریف د الفاظ او خدمت کې چې څو غلط نه او اورثنا اعطینا خدای پاکونه وي اورثنه وي ما وارث حقداري د پلار په مال کې دې کې اشاره دی ترې چې دا مولا او دا حافظ او طالب دا د قرآن حقدار دی او دیس دا چا نه جوړ کړل من عبادنا خاص بندگان مخلوق کې خدای انسان جدا کې انسان کې مسلمان جدا کو مسلمان کې عباد الرحمن جدا کړل او په خپل خاصو بندگانو کې د مولا او د حافظ او د قاری انتخاب وکړ منهم ظالم لنفسه بعض پکې ډېر ګناهګار دي او منهم مقتصد ګناونه کې برابر در بعضو او منهم سابق بالخيرات باذن الله څوک ډېر نیکان دي دا به کم خوازي الله پاک وی جنات عدن يدخلونها ټول به جنت ته ځي نو بچی جنتیان جوړ کې دا بس تاسو د پاره په دنیا کې هم ذخیرې او په آخرت کې هم جوړو به انشاءالله کنه چې کوم بچی عالم دی حافظ دی په دنیا کې به هم د پلار قدر کوي او د مور به قدر کوي او چې کوم عالم نه دی
او جاهل دی احمق دی قمقل دی نو پلار ته بس قدر نشته را پلار او اخر هم خراب دی زمون حضرت شیخ شهید مولانا سنجان صاحب رحمت الله علیه دا یو خبره کوم نو بس کوم وی یو ځل خبره کوله وی زمون په علاقې یو بابا او نزوی په یونیورسيټي کې داخل کړي نو ملاقات دی لاړ نو په خوا خو غریبي وه نو دې غریب زړې جامې چولې وې د خامته اوس زوړ پټکې نو چې یونیورسيټي ته لاړ نو پلس زوی پې وشرمېده چې دا بابا مې سینګ جامې دی او سینګ سپلی نو چا ورته وی دا بابا څوک دی وی دا زمونږ د میخو مزدور دی هلکان پویو چې دا زوی چې ته چای پاڼې پسې لاړ نو هلکانو د بابا نه تپوس وکړو ورته وی بابا دا هلک دې څه کېږي وی دا مې زوی دی یاد شوی مې ورالم لږې 100 روپۍ مې موله راوړې مې لږ بې ووینم وی باباجي اخ وی چې دا زمونږ د میخو مزدور دی نو باباجي اشنا غریب پښتون د میخو مزدور دی یو ډېر ټیک وای دا د مور میخه ده ورپسې وای او چې عالم شو حافظ شو د پلار به هم قدر کوي په دا سر به یې ګرځئ نه مور به هم قدر کوي نو که دنیا کې ځان له قدر غواړئ او په آخرت کې په بچي حفظوی له موکا او که نه دغه د نیک وخت څه دی خوښۍ کوه نو مدرسو سره به امداد کوو ښه کوو به انشاءالله که نه عالمانو پسې بستغه سپکه نه وایو ښه عالمان خوار میدان کې لګیا هر عالم چې په کم میدان کې سیاسی میدان کې هم کم علما دي ای پسې بس پکې نه وایي یو خدمت کوي مدرسو کې خانخواهونو کې تبلیغ دعوت او تبلیغ کې چې څوک عالم په کم ځای خدمت کې درسونه ټول زمونږ د سر ګلونه دي موږ به قدر کوو عزت به کوو په دې به الله خوشحالیږي او که موږ سپکې وي په دې الله خفه کېږي نو الله پاک دا مدرسه کامیاب کړي الله دې ول ترقی او برکتونه ورکړي او کم ماشومان چې دې نه فارغ شي خدای پاک دې ول خیر او برکت او تاسو چې دا څومره په شوق رااله زما مونور بینه جذبه پیدا کړ ورنظر ستړم ما نعمانیه کې درس کړی دی بیا لاره کې هلته یو مفتی صاحب مفتی رحیم الله صاحب د هغې د مشکات شریف ختم و هغې کې مې هغه ختم وکړ هغې کې هم ډېر ټیم واوړی نو دلته م رالمه نو خو ستاسو مینه شوق ما ولي ډېر زیات خوشحاله شوم تاسو د خدای ډېر خوشحاله کړي الله هم ډېر برکات نصیب کا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین